मेजर आमिर साहब नन पदे महफिल के द सवाबे सिर्फ ना बल्कि द मुख्तलिफ जिलों ना रागले मरगरी चेचा टोलो जमील खान सरा यो ताल्लुक हो यो अकीदत हो द कौमी वतन पार्टी मरकजी और सूबाई कायदीन द मर्दान द बुनेर द कुहाट द चासदे द रागले मरगरी और द सवाबे खुसूसन द मरगुज कली और दागो खुसूसी मरगरी दिलता मौजूद दी और दोस्ता सटोलो बेहद मशकूरम के पदे दावत मांदे द जमील खान पयाद के ता रेफरेंस के तासो टोल शरीक शुए दे नमक के पा सौबे प्रेस क्लब के यो रेफरेंस शिवो मेजर साहब पावे के मेहमान खुसूसी वकला बरादरी और टोल द सौबे खलक पावे के शामिल हूँ जमुंगा ख्वाहिश हो चेदा प्रोग्राम या पेखोर क्यों को या सवाबे के खास के और दलिलता द जमील खान रुनो और दागुई खपल पलवान हुए के खुदा मरगुस की उशी नमुंगा पेटे खुशहाल हो लिहाजा जक मुंगा दिलता मरगुस के खुद औदाई और सही फैसला बा जका चे जमील खान ददे किलियो ददे किली यो फर्जंदो ददे किलियो नमो खुदागो कम तरीके सरा चे खपल अहलियत सरा खपल सियासी शऊर सरा और खपल काबिलियत सरा दागा नुमदाम रखोर शो कि उस पदे पुख्तून सीमा के जिला पे जिला खलक जमील खान पेजनी द जमील खान सिर्फ द सियासी नजरिया ना बल्कि अगर समाजी चिकम कालमुन लिखलियो नागा सिर्फ देश सूबा के ना बल्कि टोल पाकिस्तान के आखिर के खौदा से अखबार चला मुंसलिक हो चाहे टोल पाकिस्तान के कत्ल के दर न दे दिया सरा जमील खानून दे वसी आगे मानदे हर चा पेजंद और दे के शक निश्ता चियो नजरियाती सियासी कारकुनों सियासत के जदोजहद करो और मां सरा दो हवालों सरा यो द जियाउल हक मार्शलों खिलाफ चमुंगा पाग वक्त के पीपल्स पार्टी की आगा जदोजहद जमा याद दे और पजेल के मुंगा योजे वक्त तेर करे और आगे पजेल के कम कारकुनान दा पारा स्टडी सर्कल में अलतम मुनक्कद कोल नागा दागे न मुंगम देर जकड़ी दी और ब्या पर 16 दिसंबर
2011 کې چې پیپلز پارټي شیرپو جوړ شو نو هغه کې موږ سره شامل شو. د هغې نه پس بیا رفته رفته چې هغه په قومي وطن پارټۍ کې بدله شوه نو هغه موږ سره هماغه شانتې منسلک و، بلکې په قومي وطن پارټۍ کې زمونږ بنیادي دستاویز چې دی د هغې به مونږ دا ویل کو په هغې کې 80-90% کار چې دی نه د جمیل خان او دا نظریه پارټي له هغه ورکړې وه د نیو سوشلیزم. نو هغه د ده تجویز و، هغه زمونږ هغې باندې پارټۍ بحث وکړو، هغه مونږ منظور کړو. د هغه دا نظریه وه چې د انګریز غلامي خو ختم شوې ده، د دوه سوپر پاور چې وو هغه یو ختم شو او بل هم په تنزلی باندې دی. خو هغوی په موږ باندې او خاص کر د پښتون قوم باندې اوس په نور طریقو سره خپل دباو خپل اثر اچي او د دې به مونږه مقابله کول غواړو. په دې کې IMF شو، ورلډ بانک شو، دا فیټ شو چې دا کم نه مونږ اوس وتیو، دا ټول شیزونه په دې کې د ملټي نیشنل کمپنۍ چې شوې دوی زمونږ وسایل، دوی زمونږ باندې داسې پریشر د IMF اچي چې په هغې باندې مونږ ته د پښتون قوم ته نقصان رسي. نه دې دپاره د قومي وطن پارټۍ دا هغه وه چې مونږه دا نیشنلزم، دا قوم پرستي چې د ملټي نیشنل کمپنیو نه، د IMF نه، د ورلډ بانک نه، د فیټف نه مونږه خپل دا پښتون قوم دې نه بچو ساتو او د مقابله مونږ وکړو. نو دا یو ډېر لوی وسیع سوچ و او دا د هغه په هغې کې نقطه نظر کې دا هغه زموږ دپاره دا سوچ شروع کړی و. جمیل خان صرف مونږ سره پارټۍ کې په دې لحاظ سره هغه زموږ د پارټۍ ملګری و خو زما دوست و او مونږه د یو بل احترام په پارټۍ په محفلو کې خو هسې د هغه چې کومه همدردي ما سره وه او کوم طریقې سره وه چې مونږ یو بل سره وخت تېراو نو هغه دغه یاد به مونږ همیشه همیشه دپاره یاد ساتو. میجر صاحب هم وویې، نورو ملګرو هم وویې د هغه کالمونه کو هغه مشرق کې و، کو هغه آج کې و، کو بیا وروستو هغې کې و، نو په مختلف موضوع باندې هغه کالمونه لیکلي دي. او زما دا خواهش دی چې مونږ دا ټول کالمونه را یوځای کړو او دا کتاب چې په شکل کې دا مونږ را یوځای کړو او د قوم ته د قوم راتلونکي نسلونو لپاره دا محفوظ وساتو چې هغوی په دې باندې هغه وکړي، مطالعه وکړي او دا زموږ لپاره یو لویه نظریه به یو د هغه نوم به په دغه لحاظ سره جمدي ریفرنس پکېږي د هغې سره چې جمیل خان په دې باندې دا لیکلو، په دې باندې دا لیکلو، په مختلف هغه باندې موضوع باندې هغه د هغه چې و تعلیم چې و هغه ډېر وسیع و، دې کې شک نشته چې د هغه کم سوچ او تعلیم و نو هغه
ان شاء الله تعالی موږ غواړو چې زموږ راتلونکي نسلونو ته داغه دا پیغام ورسي. هغه دا جمهوریت او رول آف لا او د پښتون قوم د حقوق او تحفظ لپاره همیشه आवाज اوچت کړی دی او زما په خیال په دې باندې کو مونږه مخکې لاړ شو نه په دې ملک کې چې کوم صورتحال جوړ دی د الیکشن نه مخکې د ټولو دا نظریه وه دا سوچ و چې دا الیکشن وشي نه په ملک کې به سیاسي استحکام راشي. خو تاسو ولیدله الیکشن نه پس د عدم استحکام کې دامره وسیع پیمانه کې هغه شو چې اوس نن سبا دې ته حالت رسېدلی دی چې د خیبر پختونخوا نه څوک اسلام آباد ته یا پنجاب ته ځینو رکاوټونه ورته را پیدا شوي. او زما دا خیال دی چې دا په یو منصوبې تحت و تاسو وګورئ و دا الیکشن دی او کو تیر الیکشن دی. معافي غواړم خفه کېږئ به نه کو څه خبره ده سیاسي هغه باندې لږ هغه شي خو زه کوشش وکوم چې لږ متعدل دي. تیر الیکشن کې 2018 الیکشن چې وشو ناغې نه پس هم دا سیاسي عدم استحکام هغه وخت یو پارټي په حکومت کې راغله نو ټول په اپوزیشن کې وو هغوی ویل چې دا الیکشن چې دی دا د RTS فیل کېدو نه پس دا نتیجه بدله شوه. دې ځله چې الیکشن وشو نو هغې نه پس دا فارم 47 والا خبره راغلی چې بھئی فارم 47 کې ټول رد و بدل راغی. خو دا ټول چې چا انجینیر کړي دي یا چې چا دا منصوبه جوړه کړې ده نو د هغوی خپل مقاصد دي. هغوی نه غواړي چې د ملک کې استحکام راشي چې عدم استحکامي نو ټول اختیارات په هغوی سره هماغه خلکو سره به اختیارات یو هغوی خپل من مانی بچوي. تیر ظلم او اوسم عجیبه خبره ده چې هغه وخت کې یو پارټي چې راغله هغه وی چې مونږ فوج په یو پیج باندې یو. نن هماغه خبره چې کوم اوس وزیر اعظم دی هغه وایي چې د فوج سربراه چې دی هغه ټوله کې پس دننه ښه سړی اړوشتی نه دا ټول هر څه چې دی دا هر څه چې دی په هر ځای کې د هغه تعریفي. بیروني ملک نم چې خلق راځي وزیر اعظم راځي نور څوک راځي نو پرایم منسٹر او صدر څخه ملاویږي خو ورسره یو هغه دوره د GSU ضرور کوي ځکه چې هغوی وایي چې اصل طاقت هلته دی. چا د هیلری کلنټن نه تپوس وکړو چې دا ډیپ سټیټ څه شی دی نو هغې ورته ووایي چې ډیپ سټیټ هغه دی چې کوم پاکستان کې دی. ظاهراً خو مورې ناست دی خو اصل طاقت چې دی هغه رستو دی بل چا سره دی. نو دې دپاره زما په خیال چې څو پورې مونږ ټول سیاسي پارټۍ دا عهد ونه کړو چې د ملک کې په صحیح معنو کې جمهوریت
مونږ راوستل غواړو په هغه کې چې څومره پارټۍ دي بشمول د پاکستان تحریک انصاف مونږ غواړو چې ټول کینی او دا عہد وکړي چې هر څه چې د دې ملک باغ دور با د ملک منتخب نمائندگان چلی او هغوی به د دې ملک منتخب نمائندگانی او هغه به صحیح معنو کې دا ملک چلی بل چاله دا اختیار نه ورکو او سازشونه هماغه شان دی شروع دي اوس سپریم کورټ کېدای شي چې لږ خپل هغه یو سټانس اغشتی یو هغه اغشتی دی چې هغه ځان نیوټرل کړی دی هغه هم دوی ته هغه شانتې د دوی په تصور کې او په دوی په نظریه کې دا ټیک نه دی نو دا کوم اوس چې وکیلان صاحبان ناست دي زه د هغوی نه زیات نه پوهېږم هغوی ښه پوهېږي خو دا دې وخت کې د دې آئیني ترمیم ضرورت څه پیښ شو دا صحیح ده آئین کې ترمیم کول پکار دي دې نه مخکې چې 73 آئین جوړ شو متفقه طور باندې جوړ شوی دی هغې نه پس په 18ویں ترمیم چې 9 میاشتې ولګېدې زه په هغې کې د هغې ممبر وم 9 میاشتې ولګېدې او هغه متفقه طور باندې 98ویں ترمیم جوړ شوی په هغې کې سیول سوسایټۍ نه مونږ پکې تپوسونه کړو وکلا صاحبان هم پکې تپوسونه کړو مختلف رای مغشتې و هغې نه پس یو متفق ټولې پارټۍ په هغې کې موجود وي او هغه آئین 18ویں ترمیم چې دی متفقه طور باندې منظور شو بعضې ججانو صاحبانو په دې باندې کمنټ کړو چې دا څنګه آئیني ترمیم دی چې په 15 منټه کې د اسمبلی نه پاس شو 15 منټه کې ځکه پاس شو چې 9 میاشتې په هغې کې کار شوی و 9 میاشتې په هغې باندې ټول پارټۍ یو ځای چې متفق شو نو اسمبلی ته یې روړو او هغې نه پس هغه اسمبلی پاس کړ نو مونږ به همدا غواړو چې د شپې 12 بجې د شپې په تیاره کې تاسو څنګه په کوم بنیاد باندې آئینی ترمیم کوئ چې ستاسو زړه کې څه دي روی باسئ او په هغه وخت کې هم چې د شپې هغه کېده نو ټولو سیاسي پارټو خو هغې کې هلته اسمبلی کې ناست خو چا ته هم پته نه وه چې څه آئیني ترمیم کېږي نو داسې طریقه خو نه ده پکار کو هغې کې هر څه چې دي تاسو میدان ته روباسئ ولې تاجي کوئ پرېږده چې خلک هم په خپل رای ورکړي او هغې نه پس یو متفق هغه شي نه هغه به قایم وي خو تادیه کې کېږي هغه آئیني ترمیم چې دی هغه به دیرپاني دې باندې زموږ وکلا رونو هم خپل موقف شته او زموږ هم دا درخواست دی چې په صحیح سمت کې دا ملک روان شي دا نشي کېدی چې یو اداره به دا ټولو ادارو د پاسه هغه خپل حکمرانی کوي او د نور ادارې چې دي هغه د هغوی لاندې دا نشي کېدی هر یو ادارې خپل په آئین کې 73 آئین کې چې څه دي هماغې مطابق چلېدل پکار دي نو را به شو د څو ورځې مخکې چې دا کوم هغه وشوه بلکل دا خبره صحیح ده چې دې کې د اپوزیشن هم غلطي وه او د حکومت هم غلطي وه تاسو
کنټینر یې دام را کېښودې 600 کنټینر یې هم څه په مفت خو به نه راغلی په دې هم خرڅ شوی دی دا بل ورځ د اتوار پر ورځ تلم نو 15 غنټه کې د اسلام آباد ته رسېدلی او هغې کې په اسلام آباد کې دا زیاتتر خو محنتکش دي مزدوران یا ټول د پښتنو د دې ځای اوسېدونکي دي هغوی هم د سړکونو نه فاصل وي څوک یې نیولي دي څوک یې بې دخله کړي چې ځای دې ځای نه او ډېرې پکې نیولي دي دا شمار یې په دې پوره کړی دی نه یا دې پښتنو سره به دا دې طریقې سره زیاتې کوي چې کله یو صوبې پنجاب هغوی وایي چې یاره دا په موږ باندې حمله ده داسې خبرې نه دي کول پکار زه خو په دې هم خفه شوم زه یو د پارټۍ چا سایډ نه اخلم طرفداري نه کوم په دې هم خفه شوم چې د پنجاب چیف منسٹر وایي چې یہ دہشتگرد تنظیم ہے نو یو پارټۍ ته چې ته دہشتگرد تنظیم ووایې او بیا څوک وایي یو ذمہ دار د پنجاب چیف منسٹر وایي چې یہ دہشتگرد تنظیم ہے نو زموږ خو دشمنان ډېر دي دا خبره خو سبا هندوستان وایي چې ګوره په خپل هغوی وزیر اعلی وایي چې دا هلته چې کومه پارټۍ دا دهشتګرد ده دغسې دا کوم پابندي چې په پی ټي ایم باندې ولګېده دا هم څه دانشمندانه فیصله نه ده کوم سیاسي خبرې چې په سیاسي هغې باندې کېناستو باندې دا خبرې حل کېدی شي په انتظامي هغې باندې دا خبرې نه شي هغه کېدی اوس چا دا خیالي چې مونږ ډېر جشن مناو کو چې آی ایم ایف مونږ له هغه راکړه قرضه راکړه او چې ملک کې سیاسي انتشار دا آی ایم ایف هغه چې دی لون چې دی یا قرضه چې دی دا به څه په کار راشي بنیادي طور باندې چې څو پورې ملک کې استحکام سیاسي استحکام را نشي دهشتګردي ختم نشي نو دا ملک په مخ کې نشي تللی دا دواړه شیدونه دلته دي اوس او خاص کر مونږ ته متاثر یو زمونږ معاشره خرابه شوې ده بالکل صحیح خبره ده هر ځای کې دا ایس او دا هر ځای کې دي دلته دا ګدونه مازه انډستریل سټیټ چې جوړ کړ هغه وخت ولا مراد ورکړل د پنجاب د سند نه کارخانه دار راغلل دلته کارخانې ولګولې مزدوران خو پکې محنت هغه خو پکې لیبر او دا هغه خو پکې زموږ خلکو دلته کېدل ټرالۍ پکې استعمالېدې هر یو کار پکې کېده بالکل هغه شو تام دې دانشته تور باندې مونږ وروسته پاتې کول غواړي دغسې د بجلی مسله ₹70 یونټ بجلی ده او د دې غریب د یو کارکن 40,000 یا 50,000 تنخواه ده په هغې کې هغه څنګه بل ورکړي په دې کې 3,000 ارب روپے قرضه ده چې د آی پی پیز نه چې کوم اخیستې ده هغوی ته به ورکوي یاره ما ته په دې پوره دنیا کې یو ملک وښایه چې هلته یو کارخانه ده د بجلی کارخانه ده و آی پی پی ورته ووایه چې هغوی بجلی نه پیدا کوي او بیا هم ولته پیسې ورکوي دا کم دی دا کم دی انصاف دی دلته زموږ صوبه ده اوبو نه بجلی پیدا کوي ارزانه بجلی ده زموږ په دا وایو چې دا ټیک ده مونږ خو ارزانه بجلی پیدا کوو خو کم از کم
مونږ سره دامره انصاف وکړي که نه چې یو را باندې لوډ شیډم کوئ هم را باندې بلونه کوئ او بیا وایي چې دا غله دي. داسې هغه ملک په دې لحاظ سره نه چلېږي، په دې کې دا کم نه کم ځای کې چې خامۍ دي دا خامۍ لرې کول ډېر ضروري دي. ګنې دا ملک به همدغه شانتې هغه په دې کې به نقصانات چې دی هغه د ټولو نقصانات. او دې صوبې کې پکار دا دی چې دا کم حکومت وخت دی نو جلسې ښه شی دی، دې کې بدیت نشته. احتجاج سیاسي هغه دی، عمل دی، او د دې خلکو د مسلو طرف ته هم لږ دهان ورکړی که نه. بل ورځ په کراچۍ کې د چینیانو باندې حمله وشوه، دې نه مخکې په شانګله کې په کوهستان کې حمله وشوه. د هغې اثرات دم راغلي چې اوس د دې ډله چې وشوه مخکې چې وشوه د هغوی هغه وزیر راغی د چین، هغوی وایي چې پاکستان کې چې څو پورې سیکیورټي ټیک شوي نه، پاکستان کې چې څو پورې سیاسي د عدم استحکام یې دلته ترقي نشي کېدی او نه په دې ملک کې انویسټمنټ کېدی شي. او دې نه برعکس تاسو ګورئ افغانستان هغوی تسلیم کړی لا نه دی، خو د چین هلته سفیر لګولی دی، هغه لاړ او هلته د هغې انټیریر منسټر سره میټینګ وکړو، وایي چې دلته زمونږ په هغې مطابق دلته امن دی او مونږ دلته سرمایه کاري کول غواړو. هلته 20 کاله داسې بند د تانبې هغه کانو هغه یې کولو کړو او په هغې باندې کار شروع کړو. نو خدای ته ګوره دا ملک همداسې مونږ کوچلو، دا په دې لحاظ سره بلکل ټیک نه دی چې مونږ دې صرف ډکټیشن اخلو او څوک د یو ځای نه د جیل نه ډکټیشن اخلي، څوک د بل ځای نه اخلي. دا دې طریقې سره دا ملک په وروستو ورځه هغه شي په وروستو لاړ شي. نو مونږ په دې هغې کې دا دوا وایي چې دا پښتون قوم ته چې کومې مسلې دي په دې باندې کم از کم ټول را یو ځای کېدل پکار دي او په مرکز کې چې کوم پارټي په حکومت کې ده دا د هغوی فرض جوړېږي چې هغوی ټول سیاسي پارټۍ سره خبرې وکړي او په یو هغې باندې پلیټفارم باندې راولي. خو هغه د فلسطین دپاره، غزا دپاره، کشمیر دپاره کېدی شي دا نور مسلې چې کوم زموږ دي په دې باندې مونږ ټول یو ځای کېدی شو. اوس وخت دی چې را یو ځای شو او که دا اوس ونه شو نو بیا دا خاص کر زمونږ صوبه به ټول کې زیات متاثرې دوی وایي چې معنی په مهنګۍ کې کمی راغی، بلکل کمی نه راغلی. هماغه شانتې خلک همدغه شانتې ګرځي. نو که رښتې نه بجلي ګرانه ده، پټرول هغه دی، په غنمو وخت راشي نو هغې کې د بار نه غنم راشي د زمیندار چې هلک ډېر هغه هغه هم هغه ته معاوضه نه میلاوېږي. زمونږ تجارت افغانستان سره دی، کو تورخم دی، کو غلام خان دی، کو خرلاچي ده، کو چمن دی، دلته ټول پښتانه اوسېږي او هغه چې بند شي د ډېرو خلکو روزګار ورسره شي.
دا دلته چې اوس دا سوره د هغه بند شو بالکل دا کنټینر ولګې دی نه چا نقصان شو د تاجرانو نقصان شو د غریبانو نقصان شو د مهنتکشو نقصان شو هر چا نقصان شو د دې لپاره ما په خیال چې ټول په یو اواز سره او خاص کر د ثوابه خلک ثوابه مشران خو په لړی دا هر یو هغه باندې دا غوی خپل یو خو موقف دی او د جمیل خان په نظریه باندې سوچ باندې ډېر خلک هغه نه متاثر دي او هغوی هغه چلیږي نو مونږ به هم دا غواړو چې دا ضلع په ضلع کوسوات کې د امن دپاره خلک روزي دغه شانته په هر یو ضلع کې د امن دپاره خلک رووتل نو زما په خیال دا چې څوک دا مونږ کې دهشت چا پیدا کړی دی هغوی ته به تقویت نه ملاویږي هغوی به په شا لاړ شي دې دپاره مونږ لا پکار دی چې مونږ ټول دې کې کوشش وکړو او چې دا قوم د دې دهشتګردۍ نه محفوظ کړو د قوم چې کوم مسلې دي او کوم زمونږ حقوق دي د هغې دپاره آواز اوچت کړو په دلایلو سره دا شیدونه په جنګ باندې نه کېږي په دلایلو سره چې زمونږ څه حق دی مونږ وایو چې مونږ ته خپل حق ملو شي او هغې دپاره به انشاءالله تعالی مونږ خپل همدا جدوجهد جاري ساتو او دا جمیل خان نظریې په مطابق با خپل عمل مخ پر وړاندې بوځو ستاسو ډېره شکریه ډېره مننه چې تاسو ټول دې ته راغلئ او دا ریفرنس هم کامیاب کړ